وړمه ورځ د سلاتن په ځنګل کې په بېدردۍ سره قتل کړی شوی 26 کلن زلمی امام مسجد قاری عبدالوهاب د انسان سوز قتل خلاف د مټې تحصیل په بیها سیمه کې یو لوی احتجاجي مظاهره وشوه چې پکې د سیمې سیاسي سماجي خلکو علماء کرام او عام ولس په ګڼه شمېره ګډون وکړو. مظاهرچیانو ته په خپله وینا کې د جی یو آی مټي امیر قاری رحیم الله مولانا جواد حافظ رحیم شاه مفتی نعیم الرحمن عمران خان او نور په خپلو خبرو کې وویل چې دا قتل نه صرف د پښتنو او د اسلام د روایتو خلاف دی بلکې انسانیت بې حرمتي شوې ده. دوی وویل چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پټکي بې حرمتي چرته نشي برداشت کېدی. دوی وویل چې تر دې دمه د مټي پولیس د کردار نه مطمئن یو ولی بیا هم د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان او د ټولو پولیسو ډپارټمنټ نه په دې پیښه ککړ خلکو ته پوری گرفتاری او د انصاف مطالبه کړې ده. دغه رنګ دوی د چیف جسټس اف پاکستان نه په پیښه باندې سوموټو ایکشن اخیستو مطالبه هم کړې ده. زما عزتمندو کله چې د عالم دین سره د ظلم وکړل شي کله چې د دیندار سره د ظلم وکړل شي پاغه زمکه هم خفي پاغه اسمان هم خفي پاغه الله هم خفي د الله فرشتي او د الله نیک بندگان مستجاب الدعوات خلق هم پاغه باندې خفي. زما عزتمندو دا کم ظلم چې شوی دی دا کم بربریت چې شوی دی دا کم د جبر دا انتها چې شوی دا منګه یوازې پتش مزمت باندې یوازې پتش مطالبو باندې کار نه کیږي. دا خو یو رواج او یو روایت قائم شوی دی. ایروس منګه وینو زمون په دې علاقو کې کله د ځنګلونو د انسانانو لاشونه چې برآمد کیږي کله د غارونو برآمد کیږي کله په پټو کې پراته کله په خوړونو کې او په سیندونو کې چې کوم دی د سپیندروبو مشرانو داغو لاشونه تشدد زده لاشونه چې باغو تشدد شوی ظلم پی شوی او په بېدردۍ سره قتل شوی شهیدان شوی داغو لاشونه موږ مومو. کله په فوټپاتونو پراته کله په سړکونو په روډونو کې پراته حتی چې په کورونو کې په چار دیوارو کې دننه هم قتلونه کیږي. دا سلسله به تر کومو پورې جاري. زما عزتمنو موږ دا مطالبه کوو چې فوري طور دغه حکمرانان د دې لپاره قانون سازي وکړي او چې کله هم داسې قسم واقعات کیږي نو قاتلان دي فوراً کیفر کردار ته رسي. دا په هر ځای کې دا یو واقعه د دې نوعیت د اولنۍ نه ده بار بار دا واقعات کیږي په تسلیانې په یقین دهانیانې تاسو به هم قبر ته کوزیږئ سر به په خاورو کې ایږدئ قیامت کې به د الله مخې ته هم ودرېږئ او دغه مظلومه خلک د الله په حضور کې په محشر کې ستاسو ګریوان ته به لاس غورځئ بأي ذنب قتلت په کوم جرم کې زه وجلا شوی وم. او دا د فقه مسله ده دا د شریعت حکم دی چې کله په یو علاقه کې قتل وشي د هغې قاتل معلوم نشي د هغې قاتل حکمراني لهذا حکمرانانو ته وایو چې تسلیانې موږ له مه راکوئ یقین دهانیانې مه راکوئ د انصاف دعوې کوئ. نو دې متاثره خاندان له چې کوم دی دوی له انصاف ورکوي او عدالت چې دی هغه په دې باندې سوموټ ایکشن واخلي. او زه د انتظامي انتهایی مشکور یم د محترم ډي پي او صاحب قاسم علي خان صاحب د اس پی انویسټیګیشن نذیر خان او دلته کې د مټي ډي اس پي صاحب د ټولو زل بادشاه صاحب زما مسلسل د هغې سره رابطه وه. الحمدلله هغې پکې ښه برپور په دې کې پرسنل دلچسپي اخیستې وه برپور باغ دوړ هغو کړی دی. مزید هم زموږ د هغو نه دا توقع دا امید بلکې یقین دی چې انشاءالله دا خالص په زمینی حقایقو باندې او په شواهدو په بنیاد باندې او په مخلصانه انداز باندې دا خبره تکمیل ته رسي او د دې متاثره خاندان سره به انشاءالله تعالی دوی له انصاف ورکوي. مرګرو کم واقعات چې شوي دي عبدالوهاب مرحوم قاری صاحب سره چې کم ظلم شوی دی زه خپلو مشرانو ته وزیر اعظم عمران خان ته وزیر اعلی پختونخوا محمود خان صاحب زمونږ گورنر شاپرمان صاحب زمونږ وفاقي وزیر مراد سعید صاحب او زما د فخر پختونخوا محب الله خان نه دا خصوصي اپیل دی چې کومو کسانو زمونږ بچی عبدالوهاب وجلی دی دغه کسان دې موږ ته هم په نن ورځ کې گرفتار شي او دغه کسان دې کې پر کردار ته ورسوي ځکه
که په دې علاقه کې هم په دې طریقه باندې ګمنام مرګونه کیږي نو منګه هغه خلک یو چې منګ د کائنات منتخب خلک یو بیا به زمونږ یلغار ته هیڅوک هم تیار نشي زه خپلو مشرانو ته ډي آی جي ملاکنډ رینج ډي پي او سوات ایس ایچ او مټه ډي اس پي مټه نه دا پرزور اپیل کوم چې مجرمان ارزه کې دي هغه دې گرفتار کړی شي او هغه دې د قانون په کټېرۍ کې راوستل شي خپل جرأت نه دی کړی چې هغه څوک یې مات کړی وایي دا د انصاف حکومت دی او نن د انصاف په حکومت کې خلک ماتیږي زوړندیږي او خاص کر هغه خلک چې د هغې تعلق د مذهب سره چرته تاسو واورېده چې هغه سړی زوړند که او هغه سړی دا حال ورسره وشو چې هغه یا د دین خلاف دی یا د قرآن خلاف دی یا د حدیث خلاف دی یا د معاشري ناسور دی یا د دې عوامو دپاره د هغې نقصان ده دی حالات او تا دا دک او درد اورو او د کوم وخت پر په منګه کې د برداشت غ صلاحیت اخر د انسان د برداشت صلاحیت ختميږي یا منګه خپل مړی په داسې حال کې نو چې هغه منګه د بیرنجو د ګټ د غار د لاندې هغه منګه په بوجو کې بنکړې شوی نو هغه وستل کېږي او منظر عام ترازی دغه زمونږ د انسانانو حل یا منګه د قران کریم قاری او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث چې داغه په سینه کې د الله جل شانو کلام دی او داغه په سر باندې مبارک پټکې دی او داغه په مخ باندې مبارک خولي ګیره ده او هغه په کومه بے دردی سره او په کوم ظلم په انتها سره قتل کېږي رونو زموږ خود دک او درد او فریاد دی د میډیا په زیرا باندې موږ د خپل دی صاحب اقتدار خلکو ته رسول غواړو چې انصاف دی وکړي شي انصاف څه دی او څنګه قاتلان څوک دي هیڅ علم موږ ته نشته انصاف دی وکړي شي او د قاتلان د پارونو دا سزا پکار ده لکه څنګه چې حافظ سی وي چې دا قاتلان دا بدبخته دا مکار دا ظالمان دا بډاړه شي بیا به یو غرته به یو بل غرته به بیا به یا په قارونو کې ګورو یا په بوجو کې بند ګورو یا به د ونه په خندانو پورې ځوړن د قرنګ په توخ کې توې کو او اس بکول